ما خو د زندګۍ ډېر بهارونه لیدلي دي، د کورمې کې مو لیدلي دي. بهار نه ما مراد دا دی چې ډېرې ښې ورېځې، ډېرې خوږې ورېځې، ډېرې نرمې ورېځې، هر چې شي نه اخلاص نه ډکې ورېځې ما لیدلي دي. هغه وخت کې مو همدا خلک، همدا قومونه همدلته اوسېدل. ما دوستان اوس څه مړه دي، څه شته دي، څه دې ځای کې نه دي ور یاد دي. هغه به ته وایم چې لکه مسلکي حوالې سره به ما سره نه به، خو د کورمې مسلک، د کورمې خوی، د کورمې مزاج، هغه حوالې سره مو یونیورسټیانو کې یا کالجونو کې یا سروس کې یا هر ځای کې یو بل باندې داسې خوږه، داسې شیرین، یعنې تحفې یو بل ته یو بل سره، یعنې هر حوالې سره داسې مشهور یونیورسټۍ کې چې دا کورمېوال ته دي، دا ډېر سخت صنمای دی، د خپل ځانې مین دي. هغه دا نه ویله چې توري دي یا دا شیعه دي یا دا دي، نه منګق دي، نه کورمېوال دي. دا کورمېوال تا ته زه یوه دلچسپه خبره وکړم. د یو ورځ داسې وخت و چې موږ سمې کالج کې وو، دا غالبا 70-69 زمانه دی. موږ ته اطلاع راغله چې په کورمې کې د میاموري درېونډیانو ډېر سخت کلیشز دي. نو موږ 70 که 80 ورکې ټول یونیورسټۍ کې وو، سمې کالج کې هر ډپارټمنټ کې انجینرینګ، میډیکل، دا ټول. وروره مو جامع شو چې یاره دا به څه کېږي، دا اوس دا ټوټل مو میکس یو. زه د ځکه انتسوال ډېر جوار کړی دی. مو ډېر تفصیل بحث نه بعد شاید ډېر به زنده وي، شته دي زنده، لکه ما ته یادېږي هغه کونجلې ځای کې لیفټیننټ کرنل اظهر حسین شته دی کونجلې ځای کې، چې ډېر شته دي، نه دي مړه. سنیانو کې شته دي، نه دي مړه. مو تفصیل څه کېناستو دي خبرې باندې، دا فیصله مو وکړه چې سبیله به بس نه سو. خبره ډېره اهمه ده. سبیله به بس نه سو. هر سړی خپل ډپارټمنټ نه، کالج نه، څه کوم ځای کې دی 2-3 ورځې چوټۍ واخلي، څو کورمې ته، او کورمې کې مو دا اور ورته یې، د شهر ورته یې، د فساد ورته یې، دا مړ کوو. دې وخت کې دا داسې خبره نه دی، دا صرف د ابراهیم ځایو او د غربینو سیدانو منځ کې ډېره مورې والا خلک یا ورکي وو. دوی دغه علاقې کې نور اپر کورم کې داسې داسته نه وه، خو شدت اختیار کړی و. مو هغې زموږ ډنګه ډونګه ډنګه ډونګه بس کې راغللو. څوک؟ ټول سنیان، شیعه. ابراهیم ځای ته راغللو، کېنستلو، غربینیو ته راغللو، کېنستلو، ژیړي وو. مونږ دا زنګ منګ نه و لګېدلی، مو دغو شی ته څه اهمیت مونږ نه لرلو، خو مونږ وطن ګران و. نو مو دوی کې سرمای دی، د یوې سولې، د یوې اصلاح د کیسه وکړه. بیا ما ته اوس ډېر تفصیل خو نه یادېږي، ډېر وخت تېر شوی دی، 50 سال نه زیات عمر تېر شوی دی، یا 40-45 سال مخکې خبره دی. خو مو ته موږ خپلو کې ډېر خوشحال یونیورسټۍ نه راغلو. بیا یوه داسې واقعه وشوه، شلوزان کې یو کې کینسر شو، میډیکل کالج کې و. هغه ټایم کې دا ریر و، داسې ډېر نه و لکه د اوس ډېر د بابا ډېر مرداره شوي دی. بیا هغه وړ کې جنازه، مننه ما اوس په ویر دی، غالبا د هغه څه دي، د هیدري بلډ ډونر کې څه دي، لیاقت وغیره، دغه ملک کې واسې داسې فیملي کې و. مو ټول بیا اهل سنت او دا توري بنګخ بیا مشترکه هغه ځای نه دا وړ کې راوړل. دی مو برادري والا دی، دی مو کورمېوال دی، مو ټول رنځور وو ورباندې. مونږ ټول خپه پولیس هغه ځای نه رسه. هغه وخت کې غریبیان ډېره وه، پیسې ډېر سخت مشکل کارونه وو، خو چندې مو واچولې بس نه هلته لوړلو. دا ما دغه سوال تمهید ته داسې شی کېښود چې یو داسې وخت خو و ته د ژڼي د یونیورسټۍ ټولو مو یو درد مشترک و. بیا داسې وخت ورو ورو خراب شو. خراب وخت هسې نه بد، لکه ایران کې انقلاب راغللو، دلته روس ننوتو، دوشاخه غوندې اثر کورمې د افغانستان طرف نه وشو، و ایران کې چونکې انقلاب راغلی و، توري بنګش نه هسې راتلو. دا یو اتصال ورته د چینج د انقلاب، خو څه 81-82-83 کې ده که نه، دا خبره بټور کې پنسي شو.
ټیک شو که نه. او ضیاء الحق دور شروع کېږي د 81 83 کې صدې کې حالات لږ خراب شو. داسې نه و. خو اوس څه نمای دی چا داسې زړورو خلکو دا خیال و پرېږدې هغو دینه دا صدې پهلې تشهید څه دي پر چې نور ته راغلل. هغه بیا ټکه ټوکه یا ورکې وشوه. دا متحدېږي د سلیم خان اجي نه دی دا مشر. دا اټن کې وړ کې دا هلته یو ځای کې سره مای دی بلوس ولګېد د سترګې ړندې شوې. خو دا ښه فیملي نه تعلق لرلو د پلار سره مای دی هغه MNA و. ښه سړی و. لکه څومره کورمېوار ورتللو اسلام آباد ته موږ به یې ډېر کار درکولو او موږ به یې ټول سره مای دی کراس د بورډ سره مای دی ورېدلو. صالح خان اجي نومېدو. ډاکټر ویلي وه بیا خو تر 83 نه وروسته حالات د پاکستان یا څه نامه دی چې څه خرابی راته للو خرابي اثرات پر مې باندې پرېوتو. کراچۍ کې شیعه مړ کړو، هلته یې مړ کړو، دلته مړ کړو. دا هلته د سپاهي صحابه یو شدید رول راغلو پاکستان کې او ضیاء الحق وخت کې هغه ته چا لګام نه واچولو. لګام خو ته نه واچولو. نو یو مشهور شاعر هغه د اهل بیتو مصریه ډېرې یایي دا هغه څه د هغه رکشې کې چې هغه یې اوښتو ایره و خو ښه هغه و ده مسیح ښه ویله. خلکو کې جوان طبقې کې هغه پسندیده و. پنجاب کې پرټیکولرلی کراچۍ سند کې هغه نه ډېر نوره شدت شو. ډېر جوشیله شعر و. ما خپله څرنګه پر اسلام زیړان کې یو فنکشن شوی هغه یاد کې هغه کې ما شرکت کړی و. دا ماته یاد دي. بهرحال خبره دا څه نمای دی چې ضیاء الحق بیا هغه وخت راغلو چې عارف هغه شهید شو. عارف هغه داسې خبره نه وه. هغه د افغانستان مسله یې حل کوله. د ټول اسلامي د جتې متې وې که نه دغو سره د ایران جوړې موړې څه کولې سترې کې د اسلام هغه وشي. نه څه نمای دی دا بې له شدیده اسلام داسې خیال یې دا و. هغه سنیانو سره بیا ډېره رابطه ساتله، مجلسونه به یې کولو. خو داسې د انفارچونیټ خبره دا وشوه چې 88 کې عارف شهید شو. هغه بیا پاکستان او کرمینې خصوصا سر وچو. خو 15-20 ورځې بعد سره مای دی ضیاء الحق جاز کې حادثه وشوه، هغه هلاک شو. دا 88 ته مو هیڅ خیال یې که نه 88 بعد بیا دې دوران کې 87 کې دلته بیلنس خراب شو. پرټیکولرلی 88 نه مخکې 87 کې دلته صورتحال ډمډول شو. ډمډول څه دی که نه. خو بیا مطلب دی بازار کې بیا کېنه او غوندې جوړه شوه. نرملایزیشن زر راغلو. نو 91 92 93 څه هغه ته رسېدله سنچرۍ بندېدله. دې کې 97 کې بیا پوره بیا زلزله راغله. 96 کې تhank you هغه کې کیجوالټیز یې وشو او ټول وطن وښورېدو، شیک شو. مختصر ده دینه وروسته بیا داسې ډېر خوږ لایف نه و، خو تریخ یا نه و. 98 99 2007 پورې نو زه دلته راغلم ایز پرنسپل. ما چارج واخیستو او دلته په یونیورسټي کالج کې ډېر تنوع و سټوډنټس کې. فاروق سټوډنټ فیډریشن او ISO دوی منځ کې تنوع او زه راوستم دې سلسلې کې ته دا لغوندې هغه به وکړي، اصلاح به وکړي. I tried my level best. ما کوشش وکړو خپل لایف کې چې زه 96 کې ما چارج واخیستو، 96 کې ګډوډیا وشو. بیا خو ما د کالج ماحول دې که تاسو ته یاد وي چې د 96 کې غالبا د نثار شهید اپیسوډ یا وشو. نثار شهید اپیسوډ کې دا و چې نثار شهید یو هیرو غوندې
شیپ یا شکل اختیار کړلو چې هغه خپل سټوډنټانو باندې د قرباني وکړه او سټوډنټان یې اهل سنت سټوډنټس هغه یې ډیفینس وو. ښه خبره ونه خو دې دوران کې بیا داسې یاري میاري ویلی شوې یا سنیان قتل شولو داسې دې دوران کې چای پښتنه ونه کړله. بیا څه نمای دی دلته یو ای پی ای و هغه دلته کچرۍ کې وشتلی شو هغه نه څه نمای دی کیسه دغه ګډه وډه شوه. خو مختصر ده څه خبره راغله 2007 کې وروره دلته باقاعده طور باندې دا ځای جوړ کړی و د سني شیعه جنګ اوس نه دی دا اوس یې چا مفادات دي داسې وشي او دلته سره مې دی امریکې خواهش و هغه اسانۍ سره دغه جسټیفیکیشن پیدا کړي چې پر چینور کې ډېر ګډوډ دی او دې ګډوډ کې به مو افغانستان ته نه وځو. نوې اندازې سره یو ورځ زه پېښور نه روان یم چې پر چینور ته رسېږم ته په خدای یقین وکړه 120 ګوډي ما اسلحې نه ډک ولیدلو چې هغه تېرېدو موږ پسند کېدلو دا خو پر چینور کې نه پوځېدو که نه هغه پیور نه تریمنګا نه خوا خپل مقاصد یو هلته هغه ډېر وخت لپاره هغه دا ځای پاکستان ته دا خیال و چې دلته ګډوډ حساب کتاب دی هغه امریکې خپل مقاصد هلته پوره کولو پوره کړو نه کړو پوره څه شو خو مو هغه جنګ هغه سیکټیرین جنګ نو دا زه سوال ته رسم چې تا کو بنیادي سوال کړی دی دا ځای بنیادي طور باندې ډېرې اسټریټ ته مو بوځي هغه ما بیایه چې محمود غزنوي څوک و دا چې و هغه چې و محمد تغلب څوک و بلوچ دا ټول ورته نمایه دی دا ځای د دې ځای کې دا د پړاو پاتې شوی دی د جنګونو یعنی برټش وار که ته وکړې د بګن سره ته نمایه د لارې کې غټ پراته دي که نه دا یې ډیفینس میکانیزم و د دې وخت کې برطانیه افغانستان یې حمله کوله هغه کې اندامو قریبان دلته لارې کې پراته وو. دویم وار برطانیه وکړو موږ همدلته ورته پراته وو. دریم افغان وار وشولو چې کله د ګندمک معاهده کېږي هغه معاهدې کې دا لاین دا ډیورن لاین دې ځای کې اسان ځای ورته کوم ورمه نو بیا ما ورته عرض وکړو بیا ورسې 88 راشي 88 نه 81 کېږي نو دا ایران انقلاب او د روس په افغانستان کې انقلاب ایدینه څومره آفتر افیکټ شو هغه ټوټلي څه نمای دی په کور مې باندې ډایرکټلی اول کلاشینکوف ظهور وکړو په 4-5 هزار روپۍ کې کلاشینکوف میدان ته ووتو هغه یې دوره اسان کړو چې هغه ما غوندې غریب سړي واخیستلو دپاره هغوی کوشش دا و چې دا خلک ته دا فساد یعنې خلکو سره دا شیونه نه و دا شیونه چا نه پېژندل ما اوداسي تو پکې وي دا د روس انقلاب د روس انټري څومره پورې هغه و هلته او دوی هغوی سره ویر کول رد عمل ویر کولو هغه رد عمل کې دې ځای کې ټولې جتې دا تاش لوزان هاوس دا لا بالا دا ټول ځایونه بیا د زیران نه بیا دې ځای نه استه کړل څه نمای دی دا تا د شینګاک سره دا سره څه دی دا بسو دا ټول طالبانو نه دا پیوار کې څه دی پیوار تنګای څه دی سپینه شګه څه ته ورته this is all full of all this دا چې د مو چې ته چاوته مې دا ویل بیا دا پرې دا وسه دا چی دې ټولو او کې دې ځای بیلانس خراب شو دې ځای بیلانس خراب شو یعنی ته مو هیڅ تیر کړه مو خو عمر تیر کړو د خپل عمر مو تیر کړو هغه مو بیلانس ټیک ټاک وو اوس ایمو دغه انقلاباتونه دلته دوی هغه طاقتونو خپل مفادات ته تقویت لپاره مو کې څه نامه ده ایمو جیبونو کې داسې چولو ډېر خواږه وو داسې بیا کې منډې شروع شوې څه ماته واچوه منډې شروع شوې ماته واچوه هغه یو دور شروع شو هغه دور نتیجې کې ته ما د عرض وکړلو چې بیا رنګ بدل شولو دلته زلفو والا اردو زلفو والا خلک ډېر زیات شولو د اهل سنت وړوکي غوندې خلکو موږ سره موږ بیا محرم کې شرکت کولو موږ مکمل شرکت کولو سره محرم به وایي د ټول اهل سنت خلکو موږ سره دمې درمې هغه مدد یا کولو
مش بقاعده به حرام وو، بقاعده حرام به وشه. صحیح سر لکه څنګه ته وویل چې موږ به هغه وخت کې مشترکه طور باندې پر مې کوم ایشو هغه به مو ریزالو کوله، منډې به مې کولې، ډډې به مې کولې. کوم حالات وو هغه 80 یا 88 نه بعد موږ هغه خراب شول زیا وخت کې. او هغه دوران کې د سیکټریان او وایلنس کوم هغه شروع شول ته لکه مثالونه کې وځي کې خلک نشو بدځي کې نشو. دا یوه هولناک هیستري لري که نه، دینه دا نور یا د ایتنیک ګروپ یو بل سره وجنګېدل. خو تا یوه خبره دا وکړه چې ضیاء الحق هغه وخت کې هغوی ته قبول نه کړل. بیا بعد کې ته راغللې چې مفادات شروع شول، امریکا له کوم هغه د مجاهدین یې راوستل، دغه کې طالبان یې جوړ کړل، هغه نه یا د کوم سیکټریان وایلنس دي دا نور څه هغه شول شروع شول یو کلیشز دي. آیا ته دې حوالې سره څه پوینټ اف ویو دی؟ دا ریاست هغه وخت یا فرض کړه ګریبان ته لاس نه ور واچولو، بیا بعد کیا فرض کړه امریکا رسیږي کې انوالو کېږي، هغه کیا مونږ هغه نه کوو صاحب انټرفیرنس نه کوو. اوس هم همداسې حالات شروع دي. ریاست آیا دې کې انوالو دی؟ زه ما درته صفا درته وایم، یو ټیچر په حیث کې یو د کورمې خدمتګارو خاکسار ما ته اخلاص سره وایم 2008 کې کومه واقعه دلته وشوه او بازار باندې کومه حمله وشوه، دا ارینج وه، دا پلان کې دا ارینج وه. بیا هغه طبقې کې هر کار خلک پیدا کېږي، وشه لوټمار کار معاشرې کې بیا هغه نه پیدا وچاته کړه. خو دا د اراده د سترې کې د چا نه مثلا موږ داسې وکړو نه، دا چې چا کوله هغه خپل کار دپاره دا شی جوړ دا اټ دا زه ګوایم، دا زه دې وخت کې باقاعده انتظامیه دې وخت کې صدا کېږي. زه د ګورنر پبلک سکول پرنسپل یم، په خدای یقین وکړه چې زه صدیق یې د ګورنر پبلک سکول ته ځم، هغه ځای نه چونکې ما سره ګاډی و سرکار راکړی وړوکی دلته یې رسم، ما دواړه سکولونه چلولو، د صدیق مې چلولو، پرچینار ګورنر پبلک سکول ما چلولو. فضا ما سره چې یم لږ ما فضا خرابه شوې وه، هغه فضا بیا ما سکول کې د اهل سنت بچی ته هغه زیات کو هغه شی چې دا ځای شهر کې نږدې دی دې ته دا میلو شي. خو زه پیدلم ورځ په ورځ فضا بدلېدله، ورځ په ورځ فضا بدلېدله. هغه سړي چې چا رول کولو هغه سړی و عارف الحسیني، چې هغه غوښتلو امن، هغه غوښتلو یو اسلامي روایات او د اتحاد بین المسلمین یو کوشش، هغه سړی ټارګېټ کړو امریکا. تکتون بوی چونکې ما هغه دوست و، ما مرګلی و، ما کلاس فیل و، یا عارف هغه مرګلی یا یو ذهني هغه مې یو خبر ته راغلی یا مطلب اسمه نشست کولو دغه باندې وحدت مسلمین هغه باندې هغه اخلاصمند هغه دغه تکتونو نه برداشت کولو. چې دا څنګه صدیق سره مېل منځ کې سنیانو سره ودرېږي، بګن کې ودرېږي، چې صدیق کې ودرېږي، دا څه بلا وشوه؟ دا خو متفسق بله وروته نه، هغه اصلا واعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا. دا قرآن په دې اډر باندې باقاعده سره مایده ملنګ باندې سره مایده کولو څه د ټولو جتو سره دغه جتو سره یا هغه جتي صدیق نه دا جتي څه ته وته طالب نه ته یای دغه کې هغه خپل یو ځای پیدا کړو، بلکې ګلبدین حکمتیار ایران ته وستلو الته کې ولو یاد مشو کنه چشته کې نه ولو دې ته کې نو سره مو د اتحاد جوړ شي، د اتحاد ایران د پاکستان د افغانستان هغه دغه تکتون نه منل. کله هغه ټریجډي وشوه بیا ډېر یو ویکیوم پیدا شو، هغه ویکیوم ډېر زیات اسپیس زیات کېدو نه لازمه شوه چې کله یوې ورځې د ضیاء الحق خولې نه دا ووتو چې زه به کابل کې 2 رکعاته لمونځ کوم. دا بیا هغه تکتو ته یا دوباره ورته الټا شو، هغه تکتونه چې دا اوس بله وروته دا څه نه مای دی خپل منزل ته همغه ډېر زر ورسولو. خو بهرحال دا د کار ما څه هغه شوي دی بدقسمتیان خپلې جغرافیې خوړلي دی، هغه څو ته هېڅ هغه په خپل پښتو کې هغه دی که نه زه وخوړم خپل وزرو ما هغه وزر ښکلي وو که نه ما وطن ښکلی و نه دغه وجې نه زه لیاره وه انټرنیشنل د هغو تکتونو ته هغوی مفاداتو ته نو زه بس ما باندې راغللو، زه یې روند کړلم ټینکونه او د اسلحې او د هغه بلا په ما راغلو. یعنې ته یقین وکړه چې واورېږه
دې دغه د ګوره قبرستان سره د اوس جومات سره د محمود هغه څه د جمیل مدور کې څه کوي عیدګاه سره دې ځای سره څه نامه دی جوز سره نامه دی سټوډنټان وي الله بالا وي د مردانو څه هلته سبق ویله ویشت همداسې ویشت همدلته ویشت دلته یو لوی فساد په چنار کې جوړ شو چېرې تاسو به یې موږ کلي کې دا مستفیران ویلي ویشتل دا دلته د مردان د چرسدې وغیره وغیره د سټوډنټ کابل یونیورسټۍ کې سبق ویله دوی دلته ویشتو دا غټه واقعه وشوه دې واقع دلته نشته یعنې سني یا شیعه خو نشته دلته د کورمیوال ستو چې دی موږ ټول په دې سخت رنجیده شو موږ په دې ټول سخت خفه شو ټوټلي دې تا بنیادي سوال ته زه راځم څه دلته دا شی ته په خدای یقین وکړه زه اوس یا نه منم موږ څوک مړ شوی قبرستان ته به مشترکه تللو موږ ته که هغوی څوک مړ شوی دی موږ به مشترکه تللو بیا به هغوی څومره خیراتونو موږ کې شرکت کوو موږ لکه څوک وفات شوی همداسې مینې مشترکه ټول شیینو کې څه نامه دی داسې نه عید مشترک ادیان مشترک حج نه خپل یوې جتې کې نه توري بنګه سني جته به جوړه شوه حج مشترک دلته به جان بشولو بیا به راغللو خپل جامې پې کولې چې دا دا ته بیا د ښکلی سوال وکړلو یورین هغه داسې کیدای شي چې په کار د اوس مو څومره طبقه مو هغه وکیلان دي لایرز دي هغه صحافیان دي هغه پروفیسران دي هغه ډاکټران دي هغه ټیچرز دي هغه سنټر دی که لوړ دی که اپر دی که هغه هغه دي لکه پړه بابوز دي کلرکس وغیره یا یعنې څه وایټ شرټ خلک دي ما سوچ دا دی چې موږ دا ټول اکراس د بورډ را جمع شو لایرز ډاکټرز پروفیسرز جرنلیسټس پویټس لیټریټس دا ټول جمع شي څه نومه دی پولیټیکل پارټیز پی टी आई ANC وحدت المسلمین دا پارټۍ جمعیت علما اسلام دا پارټۍ چې دي دا دوی یو مشترکه ده ټولو لکه پړه اسکاټیش چوري کورچویسکي او ملکینا مو دي سوشل لایف ته سوشل اکټیویسټ ته راوړو سوشل اکټیویسټ څه کله کینی هغه به خپل کې باس لکي هغه څه سپېړه ولیدي هسې لکه پړه وي چې لګي چې ډېرې خو بیا هم شعور کم از کم هغوی کې شته هغه مرکز کې اوي سنټر کوروم کې اوي هغه لور کوروم کې اوي هغه اپر کوروم کې دوی به برادري جوړ شي مثلا PTI یو سړی دی هغه بکن کې دی خو یو مرګلی پر چنور کې دی د ډیفینیټلی خپل وفادار پالټی سره دي انداسې پیپل یو سړی سره بکن کې دی بل څه نامه پر چنور کې دی سادي کې دی ټچ دی داسې NP انداسې نو انداسې ټیچرز انداسې لایرز انداسې ډاکټرز انداسې بابوز یعنې دا طبقه لږ تعلیم یافته دي دوی یو consortium جوړ شي we should have a consortium of all these literate people and then we should call a convention in that convention we should resolve all these rubbish which are imposed on us وموخيو څوک مو خدا خبره نه دا مونږ دا چا امپوز کړی دي دا څنګه به نه داخله کوي شي چې دا چا سبق 2 3 4 5 صفحې ویلې وي هغه بیا یو سیاسي وي پیپل پلټه والا وي NP والا وي PTI والا وي وحدت المسلمین والا جمعیت علما اسلام والا وي دا کینی دا مسله سیاسي کی مذهبي نه لغونده اسانه شي هر ځکه اوس شته هغه مذهبونه هر ځکه پنجاب کې شي اسونی شته هغه پلټیونه کې نه وتی دي کراچۍ کې شته هغه پلټیونه کې نه وتی په خبر کې دي هغه پلټیونه کې نه وتی موږ په کار دا د پارټیز پولیټیکل پارټیز پولیټیکل اکټیویټي سوشل اکټیویټي د خپل اتوماتیکلی وا هارمونی پیدا کوي اټ ویل collective efforts and that collective efforts will come to an end with the very framework of solidarity, integrity of the area. Peace and love will prevail, inshallah, inshallah, inshallah.